بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء رکوع نمبر 16. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب، بشک مونږ نازل کړی دی تا ته دا کتاب بالحق په حق سره، لتحکم بین الناس، د پاره دی چې فیصله وکړي ته په منځ د خلکو کې، بما اراک الله، په هغه طریقه چې ښوولي ده تا ته الله. ولا تکن للخائنین خصیما، او مه کېږه ته د پاره د خیانتګرو جګړه کوونکې. واستغفر الله، معافی غواړه د الله نه، ان الله کان غفور رحیما، بشک الله بخونکی مهربانه دی. ولا تجادل، مکوه جګړه عن الذین، د طرفه د هغه کسانو، یختانون انفسهم چې خیانت کوي دوی د خپلو ځانونو سره. ان الله لا يحب، بشک الله محبت نه کوي، من کان د هغه چا سره چې خوانا خیانتګر، اثیما ګناهګار، یستخفون من الناس، پټولی شي دوی خپل کارونه د خلکو نه. ولا یستخفون، او نشي پټولی من الله د الله نه، وهو معهم، او الله د دوی سره وي، یبیتون، هر کله چې دوی د شپې خبرې کوي، ما هغه مشورې، لا یرضا چې نه خوښوي الله، من القول د خبرونه. وکان الله، او دی الله بما یعملون محیطا، چې څه دوی کوي په هغې باندې احاطه کوونکې، قدرت لرونکې. ها انتم هؤلاء، بیا وی تاسو هغه خلک، جادلتم چې تاسو جګړه کوله، عنهم د طرفه د دوی نه، فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې. فمن یجادل الله، پس څوک په جګړه کوي د الله سره، عنهم د طرفه د دوی نه، یوم القیامت، په ورځې د قیامت. امن یکون علیهم وکیلا، یا اخر څوک به یې هلته د دوی وکیل. ومن یعمل سوءا، څوک چې عمل وکړي بد، او یظلم نفسه، یا ظلم وکړي په ځان، ثم یستغفر الله، او بیا بخښنه غواړي د الله نه، یجد الله، نو بیا به ومومي الله غفور الرحیم، بخښونکی مهربانه. ومن یکسب اثما، څوک چې کسب کړي ګناه، فانما یکسبه علی نفسه، نو بېشکه کسب کوي دی په خپل ځان باندې ګناه. وکان الله علیما حکیما، او دی الله پوهه او حکمت والا. ومن یکسب خطیئة، او څوک چې وکړي یو غلط کار، او اسمن، یا د ګناه کار، ثم یرمی به، او بیا راواړی هغه دغه کار بریئا، په یو بې ګناه بنده باندې، فقد احتمل، نو بېشکه بار یې کړو، اوچت یې کړو، بهتانا غټ دروغ، و اثما مبینا، او ګناه ښکاره. د دې آیتونو او یو څو مخکیني ورپسې آیتونه چې د دې پس منظر داسې و چې د انصارو د قبیلې د بني ظفر یو سړی و، بشیر بن بیرق، چې دو د یو بل انصاري د کور نه د وړو بوجۍ را پټه کړه، او یوه زرنۍ د وسپنې جامې چې د جنګ هغه یې را پټه کړه. او چالاکي دا وکړله چې د وړو د بوجۍ چې وه او دا ذره، د شپه ته شپه یو یهودي سره امانت کېښود، یا زما سامان دی ستاسو کره به امانت وي. د الله دغه ته ګوره، شان ته ګوره، چې اتفاقا په دې بوجۍ کې چېرته معمولي سوړه وه، نو کوم خیال یې وړه چې په کومه لاره لاړ شي، خو هغه خو ښکاري سپین وړی که نه. نو هغه چې سحر انصاري وی چې زما د کور نه چا غلا کړې ده، نو د کور مالک چې د وړو مالک چې هغه تلو جو ښه په اسانه باندې د بشیر کور ته ورسېدو، چې بشیر ته یې د غلا ذکر وکړو، جو هغه وی راشه دا مې کور دی، تلاشي واخله، او وی دغه دی دا زما سره دغه نشته دی، نو غلا زما سره نشته دی، ما غلا نه ده کړې. اوس چې مالک په دغه پسې ځي، په نښو نښانو پسې ځي، او لکه د خپل غلا ډون لګی، نو د یهودي کور طرف ته هم وړه تلي دي، یهودي له ورغلي دي، یهودي په کور کې د ذره هم پرته او بوجۍ هم پرته وه. چې یهودي ته ووایي، یهودي وی دا خو زما سره فلانکي بشیر د امانت په طور باندې ایښي ده، زه تاسو له دا نشم درکولی. اخر مقدمه رسول الله صلی الله علیه وسلم عدالت لراله، بشیر بالکل ځان داسې پاک و، هېڅ نه هم نه یم خبر. اوس د غل چې څونه قبیله وه، ټول خاندان چې دی، نو دغه سره ودرېدو، د بشیر خپل پخوا خو د قبیلو جنګ وکړ، نو قبیله یې نه شرموله، او اصل مجرم غریب چې دی، نو هغه یهودي ثابت کو چې بس یهودي دغه دی، غل دی.
یهودي مکمل د لا علمۍ اظهار کوو چې زه د هیڅ نه هو نه یم خبر او چې هغه به قسم خوړو خبره به یې کوله جو د بشیر به وی دا یهودي سړي څه اعتبار دی د قسمونو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په یهودي باندې اعتبار نه و دی خو بیا مسلمان و بشیر کنه لکه په نوم خو مسلمان و منافق و خو په نوم خو مسلمان و چې دوی به قسم خوړو ټول خاندان وي نه زمونږ بشیر داسې سړی نه دی ولې هغه په دغه څه کوله مطلب په داسې طریقه باندې خبره کوله چې ټوله خبره د یهودي په حق کې چې دی نو غلا ثابته شوې وه نږدې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاس هم کټ کړی وی که نه لکه خو الله رب العالمین ډایرکټ سوچ وکړي که نه جبرائیل علیه السلام وحی راوړله او نبي صلی الله علیه وسلم د اصل خبرې نه دغه کو د اطلاع یې وله ورکړله نو د دې خبرې نه دا ثابتېږي چې کله قاضي ته دواړه خبرې مخې له راشي نو قاضي خو به د یو په حق کې فیصله کوي د یو په خلاف فیصله کوي که نه اوس په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کوونکی دی خو چې د هغې به علم ورته الله نه و ورکړی نو هغه ته هېڅ پته نه وه نو هغه نږدې وه چې فیصله کوله د یهودي په حق کې فیصله کوله چې دا غل دی او لاس دې کټ کوي که نه خو الله رب العالمین اصل غل چې دی هغه ښکاره کو او د ټول خاندان ته ولوی چې تاسو د هغه په ملا ولاړ او تاسو د هغه د طرف نه یو خیانتګر په باره کې تاسو لکه د ګناهګار او خیانتګر مرسته اخلئ د خپل د خاندان د بچ کېدو دپاره نو د قیامت په ورځ به دله څوک دا مقدمې حل کوي دلته خو به دا کار وکړئ خو د قیامت په ورځ به څه کوئ که نه نو دلته دا واقع هم معلومه شوه چې د یو بنده نه غلا راووته نو دا د دې خبرې ثبوت نه دی چې غلا دو کړې ده او دی په حقیقت کې غل دی دې خبرې ته به ډېر خیال پکاري لہذا الله رب العالمین دلته د خبرې وضاحت وکړو چې څوک په خپله بد عمل وکړي او بیا الټه په یو بې ګناه باندې راواړئ نو دا ډېره زیاته سخته ګناه ده نو منافق سړي هم په خپله اغلا وکړه یوه ګناه او هغوی بیا په بل بې ګناه ور واړول نو دوه ګناهونه یې وکړل ځکه د ګناه چې ده هغه ډېره سخته ده په دې بله رکو کې لا خبره جاري ده صدق الله العظیم